نمنم بل نمنا یو رحیم جان عزت مند دا خو ډیره خوشحالي خبره ده چې موږ او تاسو ته په یو دینی محفل او دینی مجلس کې د ناستې توفیق میلاو شو. احقاق د ما هو الحق او ابطال د ما هو الباطل زما عزت مند را زموږ د اکابرو شیوه ده او دا د خوش قسمتۍ خبره ده. دا سعادت بعضو خلکو ته میلاویږي. زما عزت مندو د هر څه لپاره خپل اصول او ضوابط چونکې دا د مبادیاتو مجلس دی او تاسو اهل علم یی با او د اصولو نه به کم از کم خبر یی او موږ هم الحمدلله څه ناڅه ویلي دي. نو د اصولو انتهایی خیال ساتل او هغه اصول نه چې سړی کورني اصول راوړي او هغلته په نورو باندې لاګو کوي او مني پې نه هغه اصول چې کوم د پند د مناظرې دپاره وضع شوي دي ولیکلی شوي دي په هغې باندې به خبره کېږي. دویم دا دی چې دا مجلس دی د مبادیاتو چې د مبادیاتو مجلس دی. یو خو دا دی چې د اختصار نه کار واخیستلی شي ټیم بالکل مکمل مستقل چې څومره ټیم دی هغه مقرر شي. مثال په طور 40 منټ خبره پکار ده 50 منټ خبره پکار ده ټوله خبره. بیا یو خو د ټرنونه دي که نه مختلف چې دا مناظر به څومره ټیم اخلي یو به هغه خو 10 منټه شوه خبره خو وشو خو دې کې دومره څه شته دی نه. خبره د مبادیاتو د دعوې او جواب دعوې د موږ به تاسو له درکو دعوه تاسو به راکړئ موږ له جواب دعوه چونکې د دعوې جوابي چې د دعوې جوابي لحاظه نوې دعوه کول ستاسو هغه به هم بې ځایه پوه شولې. موږ له به زموږ د دعوې جواب راکوئ چې د دعوې جواب راکوئ خبره به انشاءالله وټاکلی شي. په دې کې زه صرف دا خبره کومه چې تعیین د موضوع به وشي انشاءالله. تعیین د موضوع او تعیین د تاریخ چې کوم دی نو تاریخ او دا تعیین د موضوع به په میډیا وشي د کیمرې مخامخ او تعیین د موضوع چې کوم دی د زیات تعیین هغه به چې دی نو د کیمرې نه پټ وکړو. بیا به تاسو هم څوک نه خبروئ موږ هم څوک نه خبرو انشاءالله ښکلی علمي مجلس او ماحول کې به کینو خبره به وشي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ښایسته خبرې مو کړې او انشاءالله چې دا کمې خبرې وشلې او په دې باندې عمل وشي د دوانو جانبیانو د طرف انشاءالله دا مجلس په ډېر ښایسته طریقې سره وشي ډېره مزه به وکړي. او باقي د وخت خبره مولوي صاحب محترم وکړه نو انشاءالله چې 2 غنټې ټایم زموږ د طرفه 2 غنټې ټایم کافي دی ځکه دا خبرې اوږدېږي په دې 2 غنټو کې به تاسو څه وکړئ تاسو به موږ ته دعوه ووایئ چې کومه دعوه او په هغې باندې زموږ د طرفه څه تنقیحات وغیره راځي هغه به وکړو. خو تنقیحات پرې نه راځي لکه دعوه خو واضحه کول پکار دي که نه تنقیحات د دغې دپاره وشي چې دعوه لږه واضحه شي. خو راتلل پرې وبه کړو او که نه راتلل پرې نو نه به کوو جواب دعوه به در کړو او خبرې خو پرې نورې کېدې به وکړو ورنه مجلس په اختتام ته ورسي. خو 2 غنټې ټایم زموږ د طرف نه ستاسو پرې موږ سره اتفاق دی دا پرېږده داسې وایي اتفاق به در سره وکړو خیر دی. څه خبره سهیل پرېږدي به ټیم وګوره ګوره صدر صاحب تاسو خبره وکړله اصل کې دا مجلس چې څومره مختصر شي او د اختصار نه کار واخیستلی شي ښه به 2 غنټې ټیم انتهایی سیوا دی. 2 غنټو کې خو تقریبا چې دی نو مناظره کېږي. زه وایم که داسې وشي چې 1 غنټه یا 45-40 منټې مقرر شي په دې کې صرف دومره وشي چې دعوه او جواب دعوه پیش کړی شي. پاتې شو د اوساتو د مقاطعو خبرو نه هغه به موږ اوساتو مقاطعو لویسو لکه څنګه چې رشیدیه وایي یا نور زموږ د پند ماهرین وایي په پند د مناظرې لحاظه داسې به وشي چې اوسات او مقاطع هغې لاسې موږ بل مجلس مقررو په دې کې به دومره وشي چې دعوه جواب دعوه به وشي او بل مجلس انشاءالله بیا موږ حاضر یو تاسو ته په هغې کې به خبره وکړو تنقیحات به هم وشي او دلایل او چې دی څه خبرې هغه به په هغه ټایم کې وشي انشاءالله. ما ته له وخت شه دا دعوه چې کله دی ووایي مولي صاحب نو جواب دعوه به موږ هله درکوو چې کله موږ د دعوه منقحه کړو. تاسو ګورئ تاسو زه دوی سره خبره کوم تاسو لږ خاموش شئ تاسو چپ شئ. دا دعوه چې تاسو کله ووایئ دوی ستاسو مناظر صاحب دوی ته دعوه ورکړي نو بیا کو زموږ طرفه پرې تنقیحات راتلل وبه کړو چې دعوه منقحه شي که نه موږ ته دا اینا پس بیا موږ جواب دعوه تاسو ته درکو. نو ګورئ زه تاسو یو خبر وکړم یو مناظره زموږ دوی سره په مردار کې شوې ده هغه هم دعوه جواب دعوه تنقیحات هر څه مخکې نه شو ډایرکټ د دلایلو مجلس زموږ لګېدل زموږ ډایرکټ د دلایلو مجلس ته آینده دپاره خیال دی دعوه جواب دعوه
او بیا چې دینو په اوساتو په مقاطعو کې چې دینو د تنقیحاتو خبره شوې د 16 فروری مناظره به تاسو ته یاد د پیښور د موږ ټول تاسو ګوره تاسو په 16 فروری کې تاسو خپل مشران په دې باندې موږ خبرې نه ضایع کوو ټیم په نه ضایع کوو وسه ټیم دا ټیم را نورو روان دی ټیم نازک ټیم دی روان دی رانه دغه دوه غنټې ټیم ما مقرر کو تاسو پر سره اتفاق کوي داوا به او تنقیحات پوشي بیا چې کله موږ بل مجلس تاسو د اوسات او د هر څه مجلس تاسو هغه چې کله بیا بل مجلس لګو هغه به موږ ډایرکټ په دلایل شروع کوو لکه څنګه چې د دې مولوی صاحب سره زموږ مخکې یو مجلس شي دی ورسره به تنقیحات وشي نه د تنقیحات ګوره دومره وخت ضایع شي د دومره دلته چې راغل ګوره زه خو تاسو ته نه یم چې یقیني موږ تنقیحات وکړو فرضاً زموږ طرفه پرې راتله او به کوو خبره ستاره تنقیحات نوم سه هریږي خو نه چې مثال له تنقیحات نو بیا صحیح ده بیا به صحیح شو تنقیحات وکړو راتلل خبره ده موږ ګوره داسې د لرې ځای نه رالو سفر صرف په دې نیت راغلی وو چې دعوه جواب دعوه وشي پوه شو کنه نو جواب دعوه خو به الله موږ درکو چې منقحه شي تاسو دعوه کنه یار ان شاء الله زله په ساده پښتو کې دعوه درکوم پای کې هیڅ هم نشته دی تا ته د منطقي اطلاقات او اصطلاحات نشته زر وای مولوی صاحب وای بس زر وای دا وای دا مې کور تر نسیم زمون د شوای زبر جواب درکم زه په دې اتفاق شو مال راکه بس دی ودی وای تاسو وای زه ته خبره کوم ما اوسه پوری خبر نه ده کړې کا تاسو نو خبره شروع دا کار چې کوم مانتا چې کوم دی دغه کړی دی سنمره چیرن کپړ کړی دی حق دا و به دغه نه بخوځیدل نه ښه بسم الله الرحمن الرحیم اصل خبردار چې زمون خبره را دینه روانه شوی و چې ما یو پوسټ کړو په غي منی به تا راغی چیلنج قبول کړی دی او چیلنج اگر سم سره دی واضح دی ما ته غوښه واضح دی زما خبره ته غوښه لږ وګه شو توجه کوس دلته کې ما داوا لیکل میرا دعوا یہ ہے پورا دنیا ری ووري په خبره ورسېدي کې صرف نماز نه هی دا یو جواب دی مخکې خبره جواب دی چې هغه وستاسو په من مکروه تحریم زما دعوا دار دعوا ګوره چې د جمعیتی بلکہ جمعیتی کا اپنا کوئی عمل قابل قبول نہیں چاہے کعبہ کے اندر کیوں نہ ہو جمعیتی کے پیچھے تو دور کی بات ہے د جمعیتی خپل اس عمل نه قبول دا غیب به زه وضاحت زه ته وس وضاحت کوم منقه صفا خبردار چې د جمعیتی اس عمل قبول نه ولی د دو کتابونو کې داسې شرکیات او بدعات دي چې د هغوی د وجه نه دوی په کعبه کې دم عمل وکړي نو دا قابل قبول نه دي د کتابونو د وجه نه دغه کتابونو دوی کدا نظریه لاندې خبردار کداغه نظریات دي ته توبو کې په دې مجلس کې دې توبو کې چیرې دغه عقاید زمانه دي او دغه نظریات زمانه دي والله ز په خپل کور باندې د وسنه د جمعیت جنډه لګو زمونږ خو د میدان د مسالې جنگ دی زه دا یم او دا وخت صفا واضحه خبره ده چې د جمعیتي اس عمل قابل قبول نه دی وجه نه چې په کتابونو کې عقاید دي او نظریات دي هغه بالکل شرکی او بدعت د دې په بیت جواب دا راکای چې یاره ته چې کوم نه جواب دا و چې یاره زمونږ عمل قابل قبول لږه چې دغه عقاید چې د شرکیه نه دي بلکې دا چې کوم نه د نبی علیه السلام عقاید دي دا عقاید د قرآن او سنت نه ثابت دي ته چې دغه ثابت کی زبستا سره ستا دغه شرکیات ومنم چې قرآن او سنت نه ثابت کی په خبره ورسې په دې باندې خبره ده او په دې باندې چې کوم نه څه قسم تنقیح هم نشته که بیا هم ته تنقیحات خامخا مجلس کوي 3 غنټې را په غیره پر مقرر کا 3 غنټې تنقیحات شو او دارنګ 2 غنټې مناظرې شو بالکل کلیان درته مقرر کړه چې په کم ځای کې مقرر صفا واضح خبره ده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور صدق الله العظيم انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات محترم تا خبر وکړه نو دی خپل پوسټ کې تقریبا 3 خبرې داسې وي چې تا یو پوسټ کې یو خبره کړې وه چې په عربي لغت کې یا د پښتو په لغت کې یا د اردو په لغت کې به خبره کوو دا پوسټ کې تقریبا دی شیر کړی و بهرحال دا داسې جوابي او جوابي نه کېدل دا اهم خبر نه ده خو دا خوښه مې دا ده او دا ویلي چې څوک په کوم موضوع باندې بحث کول غواړي موږ تیار یو دا بحث به په اردو کې وکړو ځکه چې ډېر خلک به ګوره ځکه چې ستاسو بکروي صاحب هغه هم پنجابي دی نو امید لرم چې هغه هم ستاسو دغه بحث واوري چې دا کشران مو څه وایي تو میں سب سے پہلے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں ایک ویڈیو اور آپ کے ایک وائس سے
जिसमें आपके साथ मेरे साथी ने बातें की है वीडियो कॉल पे, ठीक है, तो उसमें आपने बहुत ख़तरनाक बातें की है। मेरे टर्म में बात करने की बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं होगा। हमारी जो मजलिस है बिल्कुल पंजाबी, अब बिल्कुल पंजाबी अपने पूरी तारीख द जमियत गवारे च बदी मनी तूने दी रागली तो संग राजी उतरा मौजूद गड़ा वड़ा के मेन खबरस्तान زدر تایم په سره پښتو کې دا پښتانه پوهه چې زمونږ د شرکیات او بدعات نه زمونږ برابر عربي اردو کې نسی عربي ولا راولا عربي کې اوس زيما نور رحمان نور شه دې کې څوک د جمعیت کې چې څوک په پنجاب کې اگر راولا په پنجابي کې ز در سره هر یو کې کوم تابعدار عربي وای وته ارسه کې تیاری زم په ارسه کې تیاری ز جانو دو یو مساله چیرلی یو مسالې وضاحت ته یو چې کوم ډنډګيري ده نن ډنډګيري کې ته مسله نه چيري ما سره دا واضح چې زما شرکیات او بدعات او عقیده نه ده زه اوس نه تاسو استاد زما اتفاق په دې باندې جنگ دی ساده پښتو کې وضاحت د مسالې مقصد کنه د اوس نه ماته وایي زه به یو خبر وکم دي مولوي صاحب ته ګوره تاسو خو یو پیل خپل ټرن کې دا ویل چې بل جانب فریق په خبره نه کوي نو پیل خو دا کوي کې چې خبره نه راځي بیا دې وایي کړه خپل ټرن کې بیا وایي یو خبر دوه خبره ده ناروا ور قسم دې یو سکند ټینګي نو خو چې برداشت نشته نو بیا دلته ناس سره بیا پاسه بل برداشت نه ټینګېدل بل کس بیا دا خبره ده دې منه برداشت درکې نشته ټیم ګوره مولوي صاحب خبره کو بچي برداشت درکې دا ټیم د سره کا چې ټرن شروع کم ټیم د سره 10 منټ ګوره مولوي صاحب انسا انسا مولوي صاحب دې خبره وړاندې صدر صاحب ماته واچي جی ګوره موږ راغلي دې چې باس جوړ شي راغلي الله گواه دې په دې نیت راغلي مې باس جوړ شو دا خبره پاینل ته ورسی چې خبره تاسو پاینل ته رسو دې خبرو ته څه ضرورت دی چې دې وایي زه په اردو کې خبرې کوم دا ستا ملګری ویو لږ صبر وکړه تا شروع وکړه کنه ته په پښتو پوهیږي یو مې انا زور ته په پښتو پوهیږي په پښتو وره په پښتو کې وره محترمه تا یو پوسټ کړو لکسر بل ما مې راته وي چې اردو په دې مطلب دا چې پنجابي راولې راسه په پنجابي کې به شروع کو مطلب کم ژبه والا تا مطلب د پوسټ دا اوس پوه شو تاسو یو ټیکدار نیو اوس تا په خبره پوه شوم چې لکه مطلب دی دا خو پښتنو ته په پښتو کې وضاحت کوم عربیانو ته په عربو کې وضاحت کوم او پنجابیانو ته په اردو کې وضاحت او چې زمون کلیوال راشي نو به زبان ویلې شي ګاوري زبان تعالی مزه لکه کوستانه یله دا درې راځي دقه درو کې چې په کم میدان ولا تماته الله تعالی عبرانی او سوریانی ولا راوړل ته ویل شي اے مولوي صاحب تاسو مولیان یې کنه سیدا برداشت کې پیدا کړي لکه زما خبره وره تاسو خپل 10 زما خبر یو خبره وره خبره مکو مولوي صاحب ګوره تاسو مشوره به هم دا کړی وي چې شور به کو مجلس به ورانه شور خبرې نه دي خبره تو ورانه بالکل نورانو اے مولوي صاحب ته خپل ټرن کې نه دی ګوره اے مولوي صاحب ته خپل ټرن کې انګلیش وایا فارسی وایا هر څه چوي کنه 10 منټ دی کنه هر څه وایا زما مقصد بالکل اے مولوي صاحب ټیم ګوره ټیم شروع کا د خنجر اٹھेगा न तलवार उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं د ټولو نه اول نه د الله کولو کا الله کولو کا خبره کوم ګوره تاسو چې خبره کوي تاسو ما تاسو دوی سره کار نشته صحیح شو تاسو ما سره خبره کوي زما د سره کار نشته زه کو دې مخاطب کوم زه به تاسو ته چې رقم مناظر دي صحیح شو دوه خبره ده دوه خبره ده اورګه تاسو ما وایي زما له وایي بل خبره دا شو چې د پوسټ په لاواس شروع کې د پوسټ نو کړ کنه نو په پوسټ کې ودا مې په اردو کې یو په عربي صبر کو دا وضاحت خو ته دلته تاسو دا وضاحت کړی په پښتو کې در سره کوم دا څه مې ځای کوي پښتو کې در سره کوم وره د ټولو نه اول نه مولوي صاحب مفتي صاحب ته مفتي کنه فرعته درجه دی ویلې دي سیدا او مفتی کنه مولوي صاحب هغه دی جواب نه کې ته زما ملګری مو ته کاوره دغه ګوره دا میدان مناظر دینه په غفو باسي دغه ماته ګوره دا د مفتی ځان سره کېنولې ده کنه دی ستا په خبر ته زما خبر کې ولې خبرې کوي مفتی زموږ د میدان ته کې را قربانه دې دلته کې موږ زمونږ معزز یې زما خبره وره قابل مفتی نه کا ته خلکو ته دا شوکای چې لکه دوه مفتیان نه محترم ناظرین دا شور کې د میدان تخت اختیاري خو دا وایس دا استاد یا نه دا وایس تاسو لګورئ تاسو مور تاسو نه دورېدلې لك صبر لك صبر لك صبر
وایي چې تا کوم څنګه بالکل زه دې سره بحث سره باندې کوم. زما اصل مقصد دا ده، زما محترم دغه ملګري صدر صاحب ته کال کړی دې ته وایي چې ته بدعتي، ته مرتدي، ته کافري، ته واجب القتلي. دا واضحه ده. عقاید لږ صبر. د ټولو نه اول مولوي صاحب محترم نو چې تاسو طاغوتي نظام د جمهوریت خلاف یې، ته نه د شیخ طیب صاحب نه واخله تر خزرایات پورې. هغه شیخ طاهر صاحب هم راپاسې په جمهوریت باندې والله بالله ثم تالله ستاسو پوره نسل مماتیت خبر نشي کولی انشاءالله. دا ته زما په ټرن کې خبرې نه کوې. جمهوریت داسې یوه مسله ده چې په دې باندې په دغه دنیا خزرایات نه واخله تر پنجپور په شیخ پورې راوله زما مخې ته په جمهوریت باندې بحث نشه کولی. محترم خپل ټرم کی خبرې کوم مولوی صاحب. د زه خبره جوړوم، بالکل جوړوم. تمہارے دان ہاتھی کے دکھانے کے دان کچھ اور ہے اور کھانے کے کچھ اور ہے. په منبر باندې تاسو کېنه مولوی صاحب، په منبر باندې کېنه پلان کې سره میدان یې متا مخامخ ویم چې اس عمل د قابل قبول نه میدان ده. اوس وره زما خبره وره مولوی صاحب، شو مکوا په منبر باندې چغې وهي چې فلان کې کافر دی، فلان کې مرتد دی. و زما مخې دا کیمرا ورته تاو کا په منبر باندې چغې وهي چې فلان کې کافر او فلان کې مرتد او فلان کې بدعتي. دغلته 50,000 روپۍ درته نقد انعام ورکوم. 50,000 نقد چې کفر ثابت کا 50,000 روپۍ نقد انعام ورکوم مولوی صاحب. تاسو اے مولوی صاحب دغه ملګري به هم چې داسې جاهلان راغلي شور ولې کوئ؟ خپل ټرم کې دي هر څه وایي مولوی صاحب، خپل ټرم کې هر څه وایي. د ټولو نه اول دا د پاکستان د حکومت اول غلامان تاسو یاست. د پاکستان د حکومت اولنې غلامان پنجپریان دي. په منبر باندې وایي چې دا کفر دی. ستا حواسم کار کوي بالکل ډسټرب شوی دا میدان دی، دا بچي دا میدان دی. ته زما خبره ولې نه اورې؟ ته زما خبره ولې نه اورې؟ ته زما خبره په کم وجه نه اورې؟ ترم د چا دی؟ لږ صبر. دا ستاسو ملګری، لږ صبر. ترم د چا دی؟ دا مې چا سره دی؟ بس ترم ټیم شروع که سر نه بس صحیح شو مولوی صاحب. مت پرېږده. اے مولوی صاحب زما خبره واوره. بالکل دا ذکر کړل دا خبره وکړه چې موږ دا وایو چې د جمعیتیانو باندې شرکی دي، بعضی بدوی دي. د دې په نه په دوی پسې مونږ کې نه دوی ځان نه مونږ کې نه چې نو حج کې قرباني کې دا خبره دا وکړه. بالکل دا تاسو د دې متعلق یو خبره جمهوریت ته یو بل راوړه خیر راوړه. دې ګوره مولوی صاحب، دې په خپل دعوا کې ګوره د چې دې په خپل دعوا کې دغه الفاظ هم رول چې د ماته په موبایل کې ویلي دي چې واجب القتل دی، مرتد دی، کافر دی، واجب القتل دی ویلي دی. نسل مماتیت نشي ثابتولې ده ان شاء الله. جو ماته پرېږده. اے مولوی صاحب 10 منټ نه دی ګوره مته خپل 10 منټ کې جوابات وکړه. خپل 10 منټ کې جوابات وکړه. خپل زه درته کوم زما خبره جو خبره اوره. خپل 10 منټ کې هر څه وایي. زما خبره کې خبرې مه کوه. ټیم شروع کړه بس چوپ شه. ما ولې ته بالکل باندې کوم بالکل کزا د جمهوریت باندې بحث نشي کولی. تاسو چې ستا پلار هم نشي کولی ما سره. اے مولوی صاحب خپل کرم ګوره چې انس داسې چل دی وکړي. داسې چل دی وکړي که نه داسې چل به وکړي مولوی صاحب. بالکل داسې چل به وکړي مولوی صاحب. ټرن شروع کړه 10 منټ ته ګوره. ټرن شروع ده مولوی صاحب. مولوی صاحب سر نه ټرن شروع کا 10 منټ فکس ما ته وایا. که زه دې کې در باندې الزام لګوم، که زه دې بد رد وایم، تا ته 10 منټ میلاویږي. موږ تختونه په خپل 10 منټ کې دغه کیمرې مخې ته ووایه چې محمودي په ما باندې دا دروغ ویله او دا زه د دې مخامخ یم. صحیح ده. زما په ټرن کې برداشت پیدا که هم دارنګې ته په ما باندې دروغ هم ووایه، که کنځل هم کوي، که رد بد هم وایي. چوپ شه مه کوه خبرې. داسې چل به وکړي که په خپل ټرن کې هر څه وایي. مولوی صاحب دا غلطه خبره نه ده. بهترین انسان هغه دی چې غلطه خبره برداشت کړي. مولوی صاحب بهترین انسان هغه دی چې غلطه خبره برداشت کړي. چوپ شه. واپس د سره کا
ولې خبرې کوي مولوي صاحب که ستا په ټرم کې ما خبره وکړه نو ستا ټایم د سره شروع یو خبره کوم زه ته ما د غوښه 10 منټه دي کنه 10 منټه دي خپل ټرم کې راته وایي کنه دا د کس کې رو د انګلیزي د لاسو شو خبره زما استاد جوړیږي د دې دوانو نه داسې نه جوړیږي ته خاموش کې تاسو ویل شرط دا ونه بل طریقه خبره نه کیدا دا خو تاسو محترم وکنه که نسل مماتیت د ټول ذریت هم راشي زموږ مخې ته ان شاء الله بحث نشي کولی دغه یو بل سره خبرې جګړې مګړې کوي کیمرا ورته تاو که دا اوس وګورئ زموږ په ټرن کې تاسو چغې وهئ ولې الکه مولوي صاحب صبر پرېږده یار خپل ټرن کې 10 منټ دله در کومه خبرې وکړه زه بالکل خاموش یم زما په ټرن کې ولې خبرې کوي زه پوهېږي نه چې خلک د موضوع متعلق په مناظره کې بحث کوي که نه خروج یعنې بحث کوي زه راغلی دوی د حریت ته د انګلیسي 10 منټ خپل ټرن کې وضاحت وکړئ کنه دعوه مونږ ذکر کړله ته که جواب دعوه راکې خطه خراکه که نشي راکولی طاقت د بکني مناظره نشي کولی بالکل موضوع ته راځم صبر سي بالکل موضوع ته راځم زما او دغه ملګری اولنې موضوع نه ده زما که د دعوی جواب راکولی شي راکه تعیین د تاریخ کو تعیین د موضوع وشو تعیین د موضوع پنځپري حضرات وایي دغلته موږ بحث ته هم تیار نه یو مناظرې لره موږ به بیا بحث کوو چې اوس نشي کولی بیا به څه وکړي او خبره شروع شي نو دې دا د حالت دی د ملګرو تا پهله شرط دا ولګو چې د بل خلاف ورزي تاسو او ضرورت نشته دې له بس خبره راوړي تاریخ ما تاسو یو خبره کوم تعیین د موضوع تکرار شو الکه دا کور ولا به سوی یا تاسو ځان سخت زناور جوړوي تاسو یار انسانان یې مولیان دا څه کوي تاسو زه دا یو خبره کوم ته په خپل ټرم کې مال جوابات وکړه کنه دا خبره دوی د موبایل نه شروع کړه د پوسټ نه د موبایل چې د ماته څه ویلي دي کنه چې تاسو واجب القتل فتوا د کفر د ارتداد فتوی لګول دي هغه په خپل دعوه کې راوړي او بیا ثابت واجب القتل دعوه کی ضروری شی دعوه کی ضروری شی حکم دی چوب شلک سب دعوه کی ضروری شی حکم دی حکم په پیګه د ضروري شرط شته هغه حکم موږ په دعوه کې ذکر کوو تاسو ته چې د جمعیت علما اسلام بعض عقاید شرکی دي بعض بدعي دي د دې په وجه نه د دوی منځ کېږي نه په دوی پسې منځ کېږي او نه د دوی بل عمل د الله په در کې قبول دی تر دې پورې مناظر سګر کې په کعبه کې دم نه وکړي نه قبلېږي بس دا حکم دی دا حکم دی هغه تاسو ته وویل چې دا دعوه بالکل بس په دې به بحث کوم ولې چې په دې بالکل ضرورت موضوع ضرورت دوه خبرې دي خلاص خبره دې کوم نشته دغه کې جمهوریت او واجب القتل او مرتد دي قصو د حکم ته موږ ولګو مولوي صاحب مولوي صاحب زما خبره وره سید حکیم مولوي صاحب مونږه دوه طالبان یو کنه زما خبره وره داسې چل دی کنه چې تلته نه شور کې زه دلته نه شور کوم دا مثال د زناورو وي انسان نه دی انسان هغې کې برداشت وي او دا بد خبره نه ده دا څوک نشي چې څوک بده خبره برداشت کړي دا ښه سړی وي دا ښه خبرې خو هر څوک برداشت کوي ته به داسې وکړې زما خبره وره که تا کې حنیف الله د خو راشه ما تاسو خبره وکړله که نه دعوه مونږ درکړله که نوټ کړې مې مولوي صاحب زما خبره وره ما ته دعوه یاد د صدقې مولوي صاحب زما خبره واوره زه درته بار وایم که نه دا خو ته نه قسم په خدای که نه شیخ طاهر صاحب د قبر نه پاسي هغه مونږ سره خبر نشي کولی ولې مونږ قرآن لرو حدیث لرو ته ولې شور کوئ تاسو ولې شور کوئ دی غلطه کوي د مشرانو نومونه زه هم د مشرانو نومونه په بده شم اخیستی چې شیخ راسې نشي که غلطې خبرې له موږ نه راځي که دا وې که نه دا ته زما په ټرن کې خبرې ولې کوي ما ته پته ولګېده دا لیکل کولی شي زه چې کومه غلطه یار ځان سره دې ولیکي که نه پاڼه باندې ځان سره دې ولیکي خپل ټرن کې دې ووایي چې دا خبره غلطه وکړله دا تختې مولوي صاحب دا اصل کې ما سره بحث په جمهوریت باندې اوس د جمهوریت نه تختې دا جمهوریت مولوي صاحب خبره د جمهوریت ستاسو ټول علما راوړل په جمهوریت بحث نشي کولی په جمهوریت باندې شکست ولیکه په جمهوریت شکست ولیکه لږ صبر په جمهوریت شکست ولیکه بهرحال دا جمهوریت موضوع ده زمونږ جمهوریت قسم دې کړ دایره د اسلام نه بار ثابت نه کړلی سړی باندې ثابت کا مولوي صاحب مسلمان نه ګڼم کنه د الله د تبلیغیانو تاسو خلاف یې د عذاب القبر نه تاسو منکر یې
ما ته وخت زه خدا و چې څل راغلی سید حکیم اے مولا زما خبره واوره زما یو خبره واوره زه چې خبره کوم ته ځان سره ولیکه زه چې خبره کوم شرکیو بدیری یو شرک پکې شرک په حکم طاغوت جمهوریت په دې به زه در سره باس کوم بالکل ودې منله په دې به باس کوو په دې به باس کوو دا کیمرا ورته تاو کا حنیف الله حنیف الله جو منت لهم نظر اوبه ورله ورکړئ لږ ګرمې اوبه ورله ورکړئ صدر سے ماته وخت جی صرف دغه یو خبره وایي څه ورته ووایه چې د موضوع نه هټ کرم لګیا دی که خپل کرم کې د جواب وکړي که نه دیدی شور کوي انسه دیدی شور کوي ټیم حساب که زما دیدی شور کوي زه خپل 10 منټ پوره کومه که زما کومه خبره غلطه وي ځان سره دی ولیکي وروسته خپل 10 منټ زه مولوي صاحب زه 10 منټ خبره کوم بیا تختم نه درنه او نه مجلس پرېږدم ځان سره ولیکه بیا ما ته ووایه که نه شروع کړه 10 منټ دته دور کړی تاسو دا 10 منټ هر جبه استعمال هر زبان خپل ضرورت دا دی مولوي صاحب زه خپل 10 منټ ضایع دي کوم خو ته ځان سره خپل بچت کړه کنه خپل 10 منټ کې داسې چل دی مولوي صاحب دغه ملګري دغه مولا ویلو دغه پنځپيري چې تاسو عقاید شرکیه او بدعي دي لدی وجنه تاسو مرتد یې کافر یې واجب القتل یې بیا تفصيلات بیان کړل چې دی کې یو ډیر مسائل دی یو دی چې د جمهوریت دی یو شق استاد عقایدو کې هغه تفصيلاتو کتاب بیان کړل چې د جمهوریت لوجنه دغه تاسو مشرکان یې واجب القتل یې کافر یې د جمهوریت لوجنه انسه همداسې تا سره خبره شوی ما سره ریکارډ هم دی صحیح ده که نه 10 منټ زما اوس شروع شه زما په 10 منټ کې که کوم خبره غلط وکړم خپل 10 منټ کې ماله جواب راکړه صحیح ده زه هم بیا ستا 10 منټ کې خبرې نه کوم بهرحال یوه خبره دی کړو چې د جمهوریت مسلې په بنیاد باندې هم تاسو کافر یې واجب القتل یې او مرتد یې نو زه ورته دا وایم چې مولوي صاحب محترمه ته به نور ټول سیر ته کې ځکه چې په یو مجلس کې په ټولو باندې نه موضوع مقرر کیږي او نه په ټولو بحث کیږي اولنې بحث موږ در سره کوو په مسأله د جمهوریت باندې په مسأله د جمهوریت باندې موږ درته وایو چې تا ماته ووایي چې د جمهوریت له وجې نه تاسو مشرکین یې تاسو کافران یې واجب القتل یې نو زه درنه مولوي صاحب دا تپوس کوم چې د ټولو نه اول که دغه جمهوریت خبره وشي نو دا شیخ طیب سے محترم هغه په جمهوریت کې مبتلا وي په خپل جمهوریت کوي د خپل مشر به د عزت خیال ساتلی و چې آیا زمونږ دغه مشر دام په خپل په جمهوریت کې مبتلا دی نو دا کفر فتوا خو په خپل مشر باندې هم لګي نو یو خبره خدا شوله دویمه خبره دا ده چې د پاکستان چې څومره افواج دي افواج پاکستان هغه جمهوریت مني که ستا عقیده مضبوطه دغه میدان کې کفر فتوا ولګو چې پاکستان فوج ټول کافران دي ستا د ایمان غیرت په پته لګي چې ور باندې فتوا ولګي دریمه خبره ستاسو د جماعت د شیخ طیب صاحب کم امیر چې دی د جماعت هغه یو ورور دی میجر عامر صاحب په خپل میجر امیر صاحب هغه د پاکستان د نظام قائل دی ته موږ مولوي صاحب هغه د پاکستان د نظام قائل دی ستاسو د شیخ سے محترم رور دی میجر امیر صاحب هغه مسلمان دی او که کافر دی دین علاوه په 2012 کې یو اجتماع مقرر شوی و د جماعت مولوي صاحب خپل چوپ شه خپل ټرم کې جوابات وکړه د ټولو زه هم صاحب پټرن کې خبرې نه کوم په 2012 کې د دې یو اجتماع شوی په پنځپیر کې هغه کې پروفیسور ابراهیم صاحب او جنرال سیکریټری د جماعت اسلامي شبیر احمد صاحب هغه شرکت کړو خطاب کړو نو دا راته وایي چې هغه کافران تاسو په دغه مجلس کې خلکو ته اسلام خای دا څنګه مناسب دی دین علاوه بل جلسه د دې تیر شوی دا د دې وسنه نه بلکې په خواني عادت په 2013 کې بروز جمعرات په وخت 5 بجې او په دعس مازیګر په مقام جهانگیره نو الته د هغه جلسه نوم سور کړو عوام کی امید عوام کی تبدیلی نظام کی او هغه جلسه د جماعت اسلامي والو چې جمهوریت جلسه وا چې دوی ورته کفري جلسه وای هغه جمهوریت کفري جلسه کې ستاسو شیخ طیب صاحب خطاب کړي خصوصي خطاب د هغه
هغه خطاب په وجه باندې او هغه د خطاب کولو په وجه باندې هغه کافر دی او کنه دی. د دې خبرې به تماته وضاحت وکي ځکه چې زما سره دعوت ټول ختم شي چې په یو خبره باندې مولوی صاحب محترم یو کس وایي چې زه قرآن نه انکار کوم دا صراحتا کفر دی. اوس که دا ست طیب صاحب انکار کوي که زما مولوی صاحب محترم انکار کوي دواړو دپاره کفر دی. صحیح ده. هم دارنګې چې ته زما ما ته وایي چې تاسو پسې لمونځ نه کېږي ستاسو خانقابه کې دننه هم عمل نه قبلېږي وجه څه ده؟ ډېر مسایل دي. یو پکې جمهوریت ته نو مولوی صاحب محترمه دغه جمهوریت د دې خو سره مونږ قایل نه یو کنه. ستا د مولانا منیر شاکر خپل رور میجر دی هغه باندې حکم ولګو هغه کافر دی او کنه دی. دویمه مسله دا ده زه درله 50,000 روپۍ 50,000 روپۍ نقد انعام در کومه چې په دې مجلس کې یو دلیل ماته د جمهوریت په کفر باندې ثابت کوه خایا 50,000 روپۍ انعام نقد درله در کومه خپل ټرم کې جواب وکي یو دلیل دې ماته دې څه وکي په جمهوریت باندې دې ثابت کی محترمه. دین علاوه بار بار زه تاسو ته وایم د مجلس خرابولو کوشش مه کوئ. باید چې زه د موضوع نه هم هټ کر لګیا شم تا ته د 10 منټ میلاویږي ته په هغه 10 منټ کې ما ته وایي چې مولوي صاحب ته دا خبره د موضوع نه هټ کر وکړله ته په خپله اقرار وکړو په خپله د اقرار وکړله چې تاسو کافران یې مرتد یې واجب القتل لري. ولې نو د ټولو نه اول خبره خو زه دلته درته دا کومه چې د ټولو نه اول زه به درته نوم د بېغیرت ورکمه چې تا کې خپل ټرم کې جواب راکړه. ته دومره بېغیرته یې چې ستا مخې ته یو کس اسلام پرېږدي کفر اختیاروي اسلام کې پیغمبر علیه صلات وسلام د احادیثو درته څه درس ورکوي کله چې یو انسان کفر ته واوړي دې ته به 3 ورځې مهلت ورکړي که مهلت نه پس هم اسلام نه راوړي هغه به قتلیږي. ته ولې جهاد نه کوي؟ بل زه درنه دا تپوس کوم چې تاسو د جمهوریت له وجې نه خلکو ته کافران وایي په دغه پاکستان کې د حکومت خلاف راپاڅېدل او دغه حکومت سره جنګ جګړې کول آیا دې ته به تاسو د جهاد نوم ورکوئ او که نه د اسلام نوم ورکوئ دا جایز دی او که نه دی؟ درېیمه خبره زه درنه بار بار وایم چې تاسو راځئ دغلته مولانا فضلالرحمن صاحب کافر دی دغه دیوبندي مولیان کافر دی چېرته د فوجیانو په باره کې ووایي که نه چې دا هم نعوذ بالله کافران دی ځکه چې جمهوریت مني. غیرت ایمان ستاسو هغه دی چې فوجیانو په حق کې دا کفر نه دی دغه شان شیخ طیب صاحب په حق کې دا کفر نه دی خو چې کله راشي د دیوبندیانو په حق کې دا څنګه کفر دا څنګه کفر دی چې بعض افرادو ته شاملېږي او بعضو ته نه شاملېږي دا ماته د قرآن او د حدیث نه به ثابت کړي. ټایم څومره دی وښایه ماته هم 5 منټ وشو. اوس به دلته مولوي صاحب محترم اصل مین بنیادي خبرو ته به راشو. د ټولو نه اول مولوي صاحب د ټولو نه اوله خبره خو دا ده چې تاسو اصل کې جمهوریت دا تاسو نه پیژنئ چې جمهوریت څه ته ویلی شي. خپل 2 غنټې ټایم دی 10 منټ دله درکو بیا هر څه وایه. اصل کې دا جمهوریت د لاتیني زبان د لاتیني ګریک زبان نه منتقل دی. زه دله پیرډه تم واخله تم درس وکړه ته راته درس وکړه دغه ماحول لغت کې اصل کې ډیموکراسي اصل کې په معنا ډیمو په معنا د عوام مولوي صاحب هغه خبره نشي اورېدلی ستاسو نسل مماتیت هم نشي اورېدلی بالکل لږ صبر اے مولوي صاحب خپل 10 منټ اسټاپ کړه ټایم اسټاپ کا خپل 10 منټ کې جواب راکا خپل 10 منټ کې جواب راکا. زه بار بار وایم چې دغه خلک هغه دي چې د اسلام هم دشمنان دي د ملک پاکستان هم دشمنان دي نه تاسو بحث کولی شئ نه بس تاسو نیکونه کړي دي. جمهوریت باندې شکست ولیکه دلته په جمهوریت باندې شکست ولیکه مولوي صاحب دا ته چې ما ته وایي مولوي صاحب بس جمهوریت پرېږده فی الحال یو منټ جمهوریت پرېږده دې ما ته وایي ستاسو په کتابونو کې ما ته وایي تاسو هلته ما ته متوجه شه نه شه ما ته متوجه شه دا کسه دیو ټایم اسټاپ کا 5 منټ دی دا اصل کې محترم دا د دې عادت نه ده دغه بد رد ویل دا د دې کتاب دی مولوي صاحب ته چې وایي مولوي صاحب ته چې وایي ستاسو په کتابونو کې شرکیات او بدعات دی دا د دې د مناظر کتاب د محترم او دی وایي ستاسو په کتابونو کې بدعات دی دغه بد اخلاقي دا زما سره د خزریات کتاب دی المسلک المنصور دغلته دی لیکي اگر محقق ټیمن صاحب دغلته دی بد اخلاقي کوي کم بد اخلاقي چې هغې نه زده کړې ده هغه بد اخلاقي دی هم دلته کوي لږ مولوي صاحب خپل ټرن کې جواب راکړه بیا مولوي صاحب اے مولوي صاحب خپل 10 منټ کې هر څه وایه
دار څه وګورم ان شاء الله چې کله زما ولې داسې به موږ دعوه ورکړه په دعوه باندې بس کوي نه بس صحیح په دعوه به بس کو په دعوه دا کافر ویلې دي کافر دی ویلو مولوی صاحب کیمرا ورته تاو کې کیمرا کافر دی ویلو کنه مولوی صاحب ویلې دی راور داس کېږي بس کېږي میدان خبر دی مولوی صاحب ته چې دا کفر فتوا لګولې ده کنه ته زما خبره واوره چې په دې کفر فتوا دا خو ډېر سخت دی محمد بن سلطان القاری الهروي الحنفي رحم الله په خپل کتاب کې مولوی صاحب فرمایي چې په یو انسان زلنا چې دا سترګې مولوی صاحب زړه به توريږي خامخا چې قران واوري خپل 10 منټ کې خبرې کوي کنه اے دا صبر مناظر دی بس مولوی صاحب زمونږ اول انا دا مایک واخله دا خبره به ورته لک صبر که صدر مناظر دی که مناظر دی دا زمونږ اصول کې لیکل شوی دا چې کم کس په بل ټرن کې خبرې کې مجلس نه بواسي ګوره ما ته وښه 5 منټ ټیم دی خاصه یو خو ګوره تا په خپل شرایط مقرر او په خپل د خپل شرایطو دا صحیح شو لکه خلاف ورزي دی مقرر په خپل اخو مانی خپل غلطي نو ګوره د شرایط بیا ما مقرر کوي چې خپل کولې نشي برداشت کولې نشي صحیح شو صبر وکړه لس منټه د دې 10 منټه د دې 10 منټه صبر وکړه زمون ته صبر وکړه یار د الله بنده میک بیا غواړي او چې کله میک مونږ ته راشي نو بیا نه خو چې دا دروړې نو ستاسو د لاسه د میک د لاسو منټو نه ستاسو د لاسه د خبره د لاسو منټو نه غنټې ته نیمه غنټې ته اوړي د ستاسو د لاسه چپ شه د لس منټه تیر کې بیا وای کنه په خپل ټرن کې او دغه خبره ته ما دا چې ستاسو د دوی سره کار نشته دی ګوره خبره دوی کول او تا پکې راو دانګل تاسو ته ما څه ضرورت دی مناظر تم دا تاسو پکې راو دانګل ګوره خبره زتا په دې خبره لک پوي کما د جمعیت یو سیاسي پارټي دا کنه دا سیاست ګوره جمهوریت او سیاست یو جهاد کړی دی ما ته وښه جمهوریت جهاد دی ټیک شو جهاد ته پدی به خبره کوم نه پدی به خبره کوي مولوی صاحب خبره وره پدی مولوی صاحب ستا کم جهاد دی ګوره مولوی صاحب ابرار چې څومره جهادونه دي په ټولو بدر سره باس کوم اول جمهوریت باندې راشه مولوی صاحب محترمه اول مولوی صاحب په جمهوریت شکست ولیکا په جمهوریت شکست ولیکا زمونږ ټرن دی اے مولوی صاحب مونږ درنه چرته زو درنه په خپل ټرن کې جواب کوه کنه مولوی صاحب اے مولوی صاحب دا د پنځپیر غندیر مولوی صاحب ته پنځپیر کې اے زما ملګری ابرار داسې چل دی کنه الته پنځپیر کې انس الته پنځپیر کې یو ګندن نهر بهیږي کنه هغه ګندن نهر لپاسه یو کمره ده تک کم نحوست نه ډک د هغه کمره کې کینو ځان لوي ورګانی کوي د شی په حالت کې نو هغه ځان لزید او دا ځان لزید راشه مولوی صاحب کده مور حلالي پیس کړي ما سره جمهوریت خبره وکړه مولوی صاحب اے مولوی صاحب نه کیږي جمعیت ګوره جمعیت تاسو راغلی دا د دې حالت دی په جلسه کې وخیږي پلان کې مرتد پلان کې کافر چې مخامخ راځي دغه حالت دی یو مولوی صاحب اے مولوی صاحب 50 انف الله کیمرا ورته ونیسه 500,000 روپۍ د نقد انعام در کوم جمهوریت ما ته کفر ثابت کا کفر ثابتول مشکل انسا طالبا اے زما خبره وره مولوی صاحب 50,000 روپۍ جمهوریت د کفر ثابت کړي د جمهوریت بحث وکي 50,000 روپۍ انعام وره دا دومره آسان دي چې یو کس وای کافر دی بس چوپ شئ بالکل یو تپوس درنه کوم یو مولوی صاحب تا کافر ویلو یو منټ کیمرا ورته ونیسه دا بل موبایل باندې ریکارډینګ وکړي لک صبر بالکل انا سم تاسو خبره کړې وی کنه تیار پښتون راولي تیار بالکل راوړه کلم اے تا ویلو چې تاسو کافر یې تا ویلو چې تا کافر یې لک صبر مولوی صاحب پدی با مولوی صاحب تیرا مناظره اوریدل ما خاندل الله گواه خود به خاندي چې دا مولوی صاحب دې چې په دین په کې چې دا کسان راغلي دي ما د دعوه ذکر کړل راشه کوم نری جواب بس دی طاقت در پکې مولوی صاحب تا ویلو چې جمهوریت په وجه باندې انسان کافریږي دغه اقرار وکړه دلته د جمهوریت په وجه باندې انسان کافریږي
مولوي صاحب زما کرم د شلم یک راخوشه راخو کېنه دا کس ولې دا کس مه پاسه تسلا پاسي کبل پیره دا پاسي دو کنه مولوي صاحب کبل پیره پاسي دو خیر بدني ښا چې زما ملګری نه پاسي ستا پلار هم نشي پاسي دلې چې ملګری نه پاسي ستا پلار هم نشي پاسي دلې مولوي صاحب او چې زه داسې خبره کوم چې څنګه لګي الله دا مایک راته ونی ساله الله گواه دا کوم شی چې ریکارډینګ کې دې د څو اورېدلو تم نه روزګار دې شور ته دې پزول خبرو ته مولوي صاحب دا چې تاسو په کتابونو کې بدعت او شرکیات دي کنه دا تاسو د مشر کتاب دي د خزریات چې د دوی د تنظیم مناظر دي مشر دي هغه وایي په دې قبر کې عذاب نشته دا عذاب قبر دوی منکرین دي او موږ کافران شولا دا عذاب قبر تاسو منکرین یو نه موږ سره راغلیو موږ سره داوا لګا تغلق زما ټول یاره قلار کې کنه زما ملګری خاموش شي یاره زما ملګری خاموش شي دا خو صرف لګیا دي موږ غلیو چوپ شو ابراهيم چوپ شو بس چوپ شو تاسو ټول چوپ شئ ها چوپ د دې نه څه جوړیږي چې لکه ټول خبرې ابراهيم صدر سے تاسو ته بار ځواب تاسو د خپل مناظر په یوه کې موږ دعوت درکړې دي چې خو څه پاتې نه دي چې پاتې به کې نه دي که جواب دا ورکولی شي ګنې یا بسم الله چې تاریخ ولیکو او تعین د موضوع وکړو خبره ختمه ده دې کې دومره څه دي چې ته کله د شیخ طایب اجتماع کړې ده او کله د مسلمانین اجتماع کړې ده او کله اسلام کې چا شوی ده او کله ما ته د کفر ګوره د ستاسو د مناظر جمهوریت دی د ستاسو د مناظر صاحب چې فتوا د ارتداد او د کفر لګی کنه خو یو شیخ پکې د جمهوریت یادی چې د طاغوتی نظام دی د هغه اصل دی نو خو نه ده چې په دې اصل خبر وشي ما له اوس نامې لګي دا ولې ورکوه دا کچل لګا زما ملت زما په دې شکست ولیکا په جمهوریت مولوي صاحب توبه دی ویستله دغه مې کیمرا ورته تاو کوي دغه پنځپریان دي دا تاسو پنځپریان یې دغه پنځپریان دي چې په جمهوریت شکست مو ولیکل توبهګار شوي دغه مخې ته دا دی دا ستاسو ایمان او دا ستاسو غیرت هغه نشې په حالت کې تا چې د نشې په حالت کې هلته د کفر خبره کوله اوس دغلته ثابت کنه دا میدان نه دی دلته ولې خبر نشي کولی دلته ولې نشي مولوي صاحب چې بعضې عقاید شرکي دي بعضې بیا تصریح وکړله چې یو وجه جمهوریت ته ګوره ته دې نه مخکې تا مولوي صاحب دوی په خپله ویل چې جمهوریت کفر دی ګوره بالکل کفر دی په دې به بحث کوو یا شکست ولیکه یا بالکل نه دی بالکل کفر نه په دې بحث وکړه شروع کړه استمداد په دقه خبره بحث وکړه ته پرېږده دا مناظر د شکست ولیکي دې سره زه بحث کوم مولوي صاحب دغه ملګري وایي چې جمهوریت باندې بحث نه کوو چې کم کیمره مولوي صاحب چې کم موضوع ستا خوښوي په هغه در سره بحث کوم انس مولوي صاحب دغه به هم پرېږدو چې په کم موضوع ستا خوښوي په هغه باندې به بحث وکړو چې کم موضوع ستا خوښوي په هغه به بحث وکړو ورته یو خبره ته ما ته وښه بس خبره ما ته وښه چپ شي داسې چل دی که نه مولوي صاحب ما ته وښه ما ته وښه یار ما ته وښه مولوي صاحب ټول مټ ټای کتل یو ټک ټاک شټونه کې کین او پاس چپ شه دا بابک څه سټایل راوړل ګوره صدر صاحب
بے انصاف ګوره مړه دا ما ته لږ شان وکشه یار ما ته لږ وکشه زمونږ د 10 منټه ستاسو د لاسه ګنټې ته ورسېدل مولوی صاحب مولوی صاحب ما ته وګوره ابراره ته به هم خبرې نه کوې زما طرف نه به یو ملګري به فی الحال خبره نه کوي فی الحال چوپ شئ فی الحال چوپ شئ زما یو خبره بس صحیح شوی په دې به ورسره خبره وکړم ګوره مولوي صاحب زما یو ملګري به هم خبره نه کوي صحیح ده تا یو خبره بس بالکل صحیح ده دا جمهوریت هم مولوي صاحب دا جمهوریت هم پرېږده جمهوریت هم فی الحال یو طرف ته کېږده که نه اوس به دغلته باسو که مولوي صاحب ګوره عوام خلک دي دلته نو لږ احتیاط کوئ دا جمهوریت به هم یو طرف ته پرېږده د کفر مولوي صاحب دی خو خبره واوره مولوي صاحب زما خبره واوره زمونږ ټیم دی که نه تا د جمهوریت به هم بهر کی جمهوریت مسله به هم بهر کی فی الحال تا په خپل خبرو کې ویلو چې دا کافر دی مرتد دی واجب القتل دی بسم الله الرحمن الرحیم قرآن مجید کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا الله پاک فرمایي چې هر چا باندې د کفر فتوی نشي لګولې مولوی صاحب محترم تا دا کفر فتوا څنګه ولګوله د دې آیت نه مطلب دا شول مولوی صاحب ستاسو دا هم دقه د چې تاسو کافران یا مرتد د جمهوریت به یو طرف ته فی الحال پرېږدو موضوع ته براش وس ټایم سٹارټ کا وس سٹارټ کا وس شروع کوم صحیح ده ټیم وګوره وس به ټیم شروع کفر ته براش مولوی صاحب محترم دا کته د تا وی چې تاسو کافران یو وجه ته جمهوریت ذکر کړل هغه نه دی اوس رجوع وکړه چې دا مسله نه ده دین علاوه مولوی صاحب محترم احادیث د احادیث په کتابونو کې راځي چې صحابه کرامو کې یو صحابي بل کس قتل کړل رسول الله مخې تراغي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا کس دی ولې قتل کو هغه صحابي ورته فرمایي چې دا می زکه قتل کړل چې دی د زمون د یری نه کلمه ویله رسول الله ورته فرمایي شققت قلبه آیا تا د دې د غزره سیره لیو نو آیا ته چې اوس په جمعیت علماء اسلام ولا باندې کفر فتوا لګي تاغي عقیده نظریات دي کتل دي مولوی صاحب محترم بالکل دي نه د کتل دا دین علاوه مولوی صاحب جمهوریت یو طرف ته کا تا مونږ ته کافران ویل دي مونږ ته د مرتد او واجب القتل ویل دي وس دلته مولوی صاحب ماته متوجه شه بل امام ابو حنیفه رحمه الله یقول دي اغا خاتم المحدثین شیخ العرب والعجم شاه انور شاه کشمیری رحمه الله په خپل کتاب کې هغه اکفار الملحدین کې ذکر کړی دا چې په یو انسان کې 99% علامت د کفر وي یو علامت د هغه کې د مسلمانی وي مولوی صاحب محترم دغه کس به مسلمان ویل شي دا مونږ نه امام ابو حنیفه رحمه الله ویل دي محترمو دین علاوه مولوی صاحب محترم ته وای پلانکی کافر د جمهوریت پرېږ د اسی ورته کافر وای په سو جوای دغلت مولوی صاحب بل یو لوی محقق انسان تیر شي چې هغه ته محمد بن سلطان القاری الهروی الحنفی رحم الله ویل شي هغه شرح الشفاء جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 500 کې هغه وای مولوی صاحب محترم 500 کې هغه وای په یو فصل د تحقیق القولي في اکفار المتأولين هغه فصل کې وای ادخال کافر في ملة الاسلاميه او اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین ماشاءالله مولوی صاحب زبردست مولوی صاحب دا کفر دایره ته یو کس دنه کول او بهر کول دا ډیر زیات سخترین ګناه ده او دې سره په خپل سره د اسلام د دایره نه بهر وځي یو انسان به مسکوي زکات به ورکړي روزه بنسي دعوت او تبلیغ به کوي تاسو باغی ته کافران وای اوس دغه وختي خو باس نه کول وای تاسو جمهوریت کوي مولوی صاحب جمهوریت باندې شکست وشوله جمهوریت یو طرف ته مکی خو د لستا په داوا کې دا خبره ده چې تاسو کافران یې زه درته وایم دا کفر فتوا لګول ډیر زیات مشکل دي تاسو په کوم بنیاد باندې موږ ته کافران وای دغه شان دي سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله هروی خراسانی تفتزانی رحمه الله هغه په خپل شرح العقائد کې مولوی صاحب محترم ذکر کوي ومن قواعد اهل السنه والجماعه ان لا يكفر احدا من اهل القبله مولوی صاحب محترم د عقیدو مضبوط کتاب دی چې ستا په مدرسه کې هم پڑھاویږي زما په مدرسه کې هم پڑھاویږي بریلیانو په مدرسه کې هم پڑھاویږي دغه شان دی مولوی صاحب محترم د غیر مقلدینو مدرسه کې هم پڑھاویږي هغه وایي چې موږ د اهل القبلو ته کافران نه وایو مولوی صاحب محترم علامه تفتزانی مولا لقاری نه لوی کس تراغه چې تورته کافر وای ته خپل دغه
ټرن کې مونږ خبرې نه کوو کنه ته به خپل ټرن کې وضاحت وکړي چې دا کفر نه څه شی مراد دی چې بیا بحث وکړو او ته بیا چې مونږ ته تاسو کافران یې یو مسله مونږ ته راوښیه خپل د خوښي چې له دې وجې نه تاسو کافران یې په حق به در سره بحث وکړو کوم چې ستا خوښوي دین مولوي صاحب محترم علامه ابن تیمیه رحمه الله هغه په خپل کتاب الایمان کې فرمایي هغه وايي حيث قال نحن اذا قلنا اهل السنه والجماعه متفقون على ان لا يكفر بالذنب اهل القبله هغه وايي چې یو ګناه په وجه باندې چاته کافر نشي ویلي محترمو ماشاءالله یو ګناه په وجه باندې چاته کافر نشي ویلي ته اوس مونږ ته ولي کافر وای پس وجه وای یو وجه د جمهوریت ویله هغه نه د رجوع وکړه نور وجوهات ماته په خپل ټرن کې وخایه مولوي